بسم الله الرحمن الرحیم. د علم النحو د دروسو په سلسله کې دا زمونږه 10 نمبر درس دی. دینه مخکې درسونو کې مونږه د مرکب یو قسم چې هغه مرکبی مفیدو د هغې وضاحت او تفصیل او د هغې قسمونه دا بیان کړي. نننی درس کې به مونږه د مرکب دویم قسم مرکبی غیر مفید مونږ به تدې قسمونه دا بیانو. د مرکبی غیر مفید تعریف مخکې مونږه کړو چې مرکبی غیر مفید دا هغه مرکب دی چې کله متکلم خبره وکي او د خبرې کولو نه بعد د خاموش شي نو کم سامع دی نو هغې ته نه طلب معلوم شي او نه ورته خبر معلوم شي، بلکې سامع هغې ته انتظار وي چې د متکلم دا به د خپله خبره دا به کله پوره کوي. او مونږه د هغې مثال هم ذکر کړی. مثلا یو کس دا وایي چې غلام زیدین د زید غلام، نو اوس دلته دا خبره دا نامکمل ده. مخاطب اوس په دې سوچ کې دی چې د زید په غلام باندې څه چل شوی دی. نو اوس که دی داسې وایي چې غلام زیدین جاء چې د زید غلام دا راغلی دی نو جمله دا مکمل شوه. یا که داسې وایي چې غلام زیدین عالمون د زید غلام دا عالم دی، نو حاصل دا شو چې مرکبی غیر مفید دا د جملې یو جز وي، دا پوره جمله نه وي. د مرکبی غیر مفید 5 قسمونه دي. یو قسم دی مرکبی اضافی، دویم قسم دی مرکبی توصیفی، دریم قسم دی مرکبی بنایی، څلورم قسم دی مرکبی صوتی او 5م قسم دی مرکبی منع صرف. نننی درس کې به مونږه د مرکبی اضافی تدې تعریف بکو او بیا تدې د پیژندلو مشهور علامات د الله جل شانه په توفیق سره ذکر کو. مرکبی اضافی دا هغه مرکبی غیر مفید دی چې په دې کې د یو اسم نسبت شوی وي بل اسم طرف ته. مرکبی اضافی دا هغه مرکب دی چې په دې کې د یو اسم نسبت شوی وي بل اسم طرف ته. نو د کم اسم چې نسبت شوی مونږ به دې ته مضاف وایو او د کوم اسم طرف ته چې نسبت شوی نو دغه اسم ته به مونږه مضاف الیه وایو. مثلا کتاب الله د الله جل شانه کتاب، نو په دې مثال کې د کتاب نسبت شوی دی د الله جل شانه ذات طرف ته، نو کتاب ته به مونږه مضاف وایو ځکه چې ته دې نسبت شوی دی، او لفظ الله ته به مونږه مضاف الیه وایو ځکه چې د کتاب نسبت لفظ الله طرف ته شوی دی. دویم مثال دی غلام زیدین د زید غلام، نو په دې مثال کې د غلام نسبت شوی دی زید طرف ته، نو غلام ته به مونږه مضاف وایو او زید ته به مونږه مضاف الیه وایو. نو د مرکب اضافی تعریف دا شو چې په هغې کې د یو سیز نسبت شوی وي بل سیز طرف ته، نو چې کوم سیز نسبت شوی مونږ به هغې ته مضاف وایو او کوم سیز طرف ته شوی مونږ به هغې ته مضاف الیه وایو. او مونږه داسې هم آسان تعریف کولی شو چې مرکب اضافی دا هغه مرکب دی چې هغه د مضاف او د مضاف الیه دواړو نه جوړ شوی وي. د مرکب اضافی د پیژندلو دپاره علماء کرامو بعض علامات هغه ذکر کړي دي.
نو که مونږ او تاسو ته دا علامات یاد وي نو د مضاف او د مضاف الیه په پہچان کې به مونږ ته څه مشکل نه وي. نو مونږ د مضاف او د مضاف الیه کوم مشهور علامات دي نو د هغه ذکر کوو او بیا په مثالونو سره د هغې وضاحت کوو. نو د مضاف او د مضاف الیه د پہچان یو علامت دا دی چې کله دوه یا درې یا څلور یا پنځه یا د پنځو نه زیات اسمونه دا یو ځای جمع شي او په دغه اسمونو کې د ټولو نه اخرنی کم اسم دی نو هغه د معرفي په قسمونو کې د معرفه بالندا نه علاوه یو بل قسم وي. د ټولو نه اخرنی اسم دا د معرفي په قسمونو کې د معرفه بالندا نه علاوه یو بل قسم وي او تدې نه مخکې چې دا کم اسمونه دي نو دا بغیر د الف لام والا اسمونه وي، یعنی د الف لام نه خالی وي. نو دا به عام طور باندې په خپل منځ کې مضاف او مضاف الیه جوړیږي. اوس مونږ ته دې وضاحت په مثالونو سره کوو نو انشاءالله تعالی دا قاعده دا به زمونږ او ستاسو سمجھ ته راشي. مثلا صلاة الظهر، نو دلته اوس دو اسمونه جمع شوي دي او کم اخرنی اسم دی نو دا د معرفي په قسمونو کې معرف باللام دی، یعنی هغه معرفه ده چې په هغې باندې الف لام داخل شوي وي. او تدې نه مخکې چې دا کم اسم دی صلات نو دا د الف لام نه خالی دی، نو صلات دا به مضاف شي او الظهر دا به مضاف الیه شي. دویم مثال دی باب صلات العید، نو په دې جمله کې درې اسمونه جمع شوي دي یو ځای او د ټولو نه اخرنی کم اسم دی العید، نو دا د معرفي په قسمونو کې معرف باللام دی. او تدې نه مخکې چې دا کم دو اسمونه دي صلات او باب نو دا داسې اسمونه دي چې دا د الف لام نه خالی دي، نو دا درې واړه اسمونه به دا به په خپل منځ کې مضاف مضاف الیه جوړیږي. نو بابو دا مضاف دی، صلاتی دا د باب د پاره مضاف الیه دی او د عید د پاره مضاف دی او العید دا مضاف الیه دی. بل مثال دی جمیع مدتی انقطاع رؤیتی، جمیع مدتی انقطاع رؤیتی. نو په دې مثال کې 15 اسمونه جمع شوي دي. یو اسم دی جمیع، دویم دی مدت، دریم دی انقطاع، څلورم دی رؤیت او پنځم دی یا ضمیر. نو که مونږ او تاسو وګورو نو په دې 15 اسمونو کې د ټولو نه اخرنی اسم دا د معرفي په قسمونو کې ضمیر راغلی دی او تدې نه مخکې چې دا کوم څلور اسمونه دي نو دا داسې اسمونه دي چې دا د الف لام د دخول نه خالی دي، لہذا دا په خپل منځ کې مضاف مضاف الیه جوړیږي. اخرنی اسم به مضاف الیه وي او دا کم لومبی اسم دی دا به مضاف وي او تدې په دې منځ کې چې دا کم درې اسمونه دي نو دا به د ما قبل د پاره مضاف الیه او د ما بعد د پاره به مضاف وي. بل مثال مونږ ذکر کوو بیان اعتبار صفت ذلك الجزء، بیان اعتبار صفت ذلك الجزء. نو په دې مثال کې هم څلور اسمونه دا یو ځای راغلي دي او په دې څلورو اسمونو کې د ټولو نه اخرنی اسم دا د معرفي په قسمونو کې اسم اشاره راغلی ده ذالک. او تدې نه مخکې چې دا کوم اسمونه دي نو دا داسې اسمونه دي چې دا د الف لام د دخول نه خالی دي، نو دا به هم په خپل منځ کې مضاف مضاف الیه جوړیږي. بل مثال مونږ ذکر کوو چې په آخر کې د معرفي په قسمونو کې اسم موصول راغلی وي. د دې مثال دی مثل ایام الذین خلو من قبل. نو که مونږ او تاسو په دې جمله غور وکړو نو په دې کې درې اسمونه یو ځای راغلي دي، یو دی مثلو، دویم دی ایام او دریم دی الذین اسم موصول. نو دا هم په خپل منځ کې مضاف مضاف الیه به جوړیږي. مثلو به مضاف شي، ایامی مضاف الیه مضاف او الذین دا بیا د ایامی دپاره مضاف الیه جوړیږي.
اوس مونږ هغه مثال ذکر کوو چې څلور اسمونه دا یو ځای جمع شوي وي او د ټولو نه اخرنی اسم دا د معرفي په قسمونو کې علم وي. د دې مثال دی باب قیام شهر رمضان، باب قیام شهر رمضان. نو دلته څلور اسمونه جمع شوي دي او د ټولو نه اخرنی اسم دا د معرفي په قسمونو کې علم راغلی دی. او تدین مخکې چې دا کوم درې اسمونه دي نو دا داسې اسمونه دي چې دا د الف لام د دخول نه خالی دي، لہذا دا به خپل منځ کې مضاف مضاف الیه به جوړیږي. نو تدې قاعدې حاصل دا شو چې کله دوه درې څلور پنځه یا تدې نه زیات اسمونه دا یو ځای جمع شي او په دغه اسمونو کې د ټولو نه اخرنی کم اسم دی نو دا د معرفي په قسمونو کې د معرفه بالندا نه علاوه د معرفي په قسمونو کې یو قسم وي او دا نور څلور اسمونه یا پنځه دا نور کم باقی پاتې اسمونه دي نو دا د الف لام د دخول نه خالی وي. نو عام طور باندې به دغه اسمونه دا په خپل منځ کې مضاف مضاف الیه جوړیږي. دلته به زه بله د فایدې په طور باندې اهمه خبره دا ذکر کم چې کله دوه اسمونه یعنی یو معرب باللام وي دا دویم اسم د معرفي په قسمونو کې یو قسم وي او دا لومبی اسم دا د الف لام نه خالی وي نو دا لومبی اسم دا به مضاف وي او دا دویم به مضاف الیه وي. او کچرې د دوو نه زیات اسمونه جمع شوي او هغه په خپل منځ کې مضاف مضاف الیه جوړېدل نو د ټولو نه اخرنی اسم دا به مضاف الیه وي او د ټولو نه لومبی اسم دا به مضاف وي او تدې په دې منځ کې چې کوم اسمونه راغلي دي که دوه دي که درې دي او که څلور دي نو تدې کې قاعده دا ده چې په دې کې به هر یو اسم د ماقبل دپاره یعنی تدې نه چې مخکې کوم لفظ دی د هغې دپاره به مضاف الیه وي او تدې نه وروستو چې کوم اسم دی نو د هغې دپاره به مضاف وي. مثلا باب قیام شهر رمضان نو دلته دا څلور اسمونه دي نو بابو دا مضاف دی او رمضان دا مضاف الیه دی خو تدې په دې منځ کې چې دا کم دوه اسمونه دي قیام او شهری نو قیام دا د بابو دپاره مضاف الیه ده خو د شهری دپاره مضاف دی. دغسې شهری دا د قیام دپاره مضاف الیه ده خو د رمضان دپاره مضاف دی. نو چې دا خبره هم زمونږ او ستاسو په ذهن کې وي. نو یوه نښه خو مونږ دغه ذکر کړه د مضاف مضاف الیه د پہچان دویم مشهور علامت دا دی چې د دریو نه والا د لسو پورې کم انسی دي او کم اعداد دي دغسې د مئتو لفظ او د الفو لفظ دا به مضاف وي د مابعد دپاره د دریو نه والا تر د لسو پورې چې کمې انسی دي په عربۍ کې دغسې د مئتو لفظ او د الفو لفظ دا به مضاف وي د مابعد اسم طرف ته. مثلا سبعة ایام نو سبعة مضاف دی او ایام مضاف الیه دی یا ثلاثة ایام اربعة ایام وغیره. دویم مثال مئة عام نو دلته د مئتو لفظ راغلی دی نو دا مضاف دی عام طرف ته. دغسې الف سنتین نو د الف لفظ به هم مضافي مابعد طرف ته نو الف مضاف دی او سنتین دا مضاف الیه دی. د مضاف او د مضاف الیه د پہچان دریم مشهور علامت دا دی چې کسور یعنی ایسی چې کله دا د الف لام نه خالی وي نو عام طور باندې به دا تدین وروستو چې کم لفظ دی هغې طرف ته به دا مضاف وي. کسور کله چې دا د الف لام د دخول نه خالی وي نو دا به عام طور باندې تدین وروستو چې کم اسم راغلی دی د هغې طرف ته به مضاف وي او ټول کسور دا 9 دي. یو دی نصف، ثلث، ربع، خمس، سدس، سبع، ثمن او سبع او بل دی عشر. نو چې کله دا کسور د الف لام د دخول نه خالی وي نو عام طور باندې به دا
تدې نه وروستو چې کوم اسم راغلی دی هغې طرف ته به مضاف وي. مثلا نصف النهاري، نو نصف مضاف دی او النهاري مضاف الیه دی. بل مثال دی ثلث اللیل، نو ثلث مضاف دی او اللیل مضاف الیه دی. یا ربع رأسه، نو ربع مضاف دی او رأس بیا مضاف الیه مضاف دی او د ها ضمیر بیا مضاف الیه دی. د مضاف الیه د پہچان څلورم مشهور علامت دا دی چې بعض الفاظ داسې دي چې هغه عام طور باندې او اکثر هغه مضاف استعمالیږي، نو چې مونږ او تاسو ته دا الفاظ یاد وي نو د مضاف الیه په پہچان کې به هم مونږ ته اسانی وي. او هغه الفاظ دا دي چې عام طور باندې هغه مضاف وي. یو لفظ دی کل، بعض، قبل، بعد، مع، بین، قدام، خلف، فوق، دون، نحو، مثل، غیر، ذو، اولو، عند. نو دا الفاظ عام طور باندې دا مضاف وي تدې نه وروستو چې کوم اسم دی د هغې طرف ته. نو دا خو مونږه د مضاف الیه د پہچان دپاره یو څو علامات ذکر کړل. که کوم یو طالب علم دا علامات یاد کړل نو انشاءالله تعالی هغې ته به د مضاف او د مضاف الیه په پہچان کې څه مشکل نه وي. دلته به بله مونږه د فایدې په طور باندې اهمه خبره دا وکړو چې د مضاف او د مضاف الیه حکم څه دی. نو د مرکب اضافي کم دویم جز دی، یعنی مضاف الیه دا به د همیشه دپاره مجروره وي. البته مضاف دا مرفوم کېدی شي، دا منصوبم کېدی شي او دا مجرورم کېدی شي. چې څنګه عامل وي نو هغسې به مضاف وي. که عامل رافع وي یعنی هغه رفع ورکوي نو مضاف دا به مرفوع وي. که عامل نصب ورکوي نو مضاف دا به منصوب وي. او که عامل هغه جر ورکوي نو مضاف دا به بیا مجرور وي. لیکن د مضاف الیه په باره کې دا خبره یقیني ده چې مضاف الیه دا به په هر حالت کې دا مجرور وي. مونږ ته دې مثالونه ذکر کوو. مثلا جاءنی غلام زیدین، نو په دې مثال کې زیدین دا مجرور دی ځکه چې دا مضاف الیه ده، او غلام دا مرفوع دی په ضمې سره ځکه چې دا په ترکیب کې فاعل واقع کیږي. دویم مثال دی رأیت غلام زیدین، نو په دې مثال کې زیدین دا مضاف الیه ده نو مجرور ده، او غلام دا منصوب دی ځکه چې دا په ترکیب کې مفعول به واقع کیږي د رأیت لپاره، او مفعول به دا منصوب وي. بل مثال لی مررت بغلام زیدین، نو په دې مثال کې هم زیدین دا مضاف الیه ده نو مجرور ده، او غلامی چونکې دا د با حرف جر دپاره مجرور دی نو دی وجه نه دا مکسور راغلی ده. نو حاصل دا شو چې مضاف الیه به همیشه دپاره مجرور وي، او مضاف دا مرفوم کېدی شي، منصوبم کېدی شي او مجرورم کېدی شي. نو زمونږ د ننني درس حاصل دا شو چې د مرکب غیر مفید د هغې 5 قسمونه دي. نمبر 1 مرکب اضافي، نمبر 2 توصیفي، نمبر 3 بنایی، 4 مرکب صوتی او 5 مرکب منصرف. بیا مونږه د مرکب اضافي د هغې تعریف وکړو او د هغې د پہچان دپاره مونږه یو څو علامات ذکر کړل. انشاءالله تعالی آینده درس کې به مونږه د مرکب غیر مفید دویم قسم مرکب توصیفي او انشاءالله تعالی د هغې د پیژندلو علامات به هم ذکر کو. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.